ډېره مهرباني. زه اوس یو بل دروند مشر او یو میلمه هغه هم راغواړم، صحابي ګلکریم خان چې برخیرې سره تعلق دی په یو شعر باندې وایي د غر سړی حوصله مې هم د غره په شان ده، د غر سړی حوصله مې هم د غره په شان ده، ځینې حالاتو به بیخي را باندې ځان ستړی کړو. راغواړم ګلکریم خان چې راشي مختصر وکړي. زما خو ورونو زما مرۍ لږ خراب شوي دي بېګا، نو یو پروګرام ته تللی وم د هغې په وجه باندې معذرت غواړم. خو زما ورونو عزیزانو ټولو ته هرکلی ویم او السلام علیکم. زه به دوه درې خبرې مختصر کوم. اول در سره خپل تعارف کوم. د برنګ کمال درې سره زما تعلق دی. رهایش زما په ملکان درګۍ کې دی او په میډیا کې صحافي یم. خو الحمدلله یوازې د باجوړ مسله نه ده چې یاره باجوړ کې خو موږ هر سړی پېژنو، تا هم پېژنو، بل هم پېژنو، دا خو زموږ د دې کلي مسله ده. خو زه په یو بل تنظیم کې یم، هغه زموږ د ټول آل پاکستان د اینګرو په قوم په نوم باندې، خو هغوی له نوم ایښی دی تور ترین، چې هغه اپر دیر سره، لوور دیر سره او د سوات سره، د چمن سره، د کویټي سره، د بلوچستان سره، د کراچۍ سره، د سند، لکه د ټول آل پاکستان سره زه ایډ یم. او هغې کې زموږ ټول دغه دی، ما صدر صاحب ته وویله چې زه به په هغې کې ستاسو نوم هم ایډ کړم. خو مسله دا ده چې هر کس په علاقه کې هر سړی یو ګروپ ته نشي وردننه کولی. لکه د علاقې د صدر او یا د تحصیل په سطح باندې به موږ یو کس وردننه کو. بیا که ستاسو مسله یوازې په پاکستان کې نه ده، زموږ بچي په هر علاقه کې، په هر ضلع کې مزدورو له ځي، دغه له ځي، نو مطلب دا دی چې هلته به هغوی ته ډېره اساني وي. هغه به صرف خپلې علاقې ته یو ګروپ کې به میسیج وکړي چې یاره زه په فلانې علاقه کې یم، یا پنجاب کې یم، یا سیند کې یم، یا بلوچستان کې یم، یا کویټه، هر ځای کې چې نو هغه به ووایي چې یاره ما ته دا تکلیف دی. په حق قضیې به د هغه علاقې هلته به ورته اینګر را پیدا کېږي، ورته به ولاړې. ماشاءالله جی زبردست کلیپینګ یار. دویمه خبره ما دا کوله چې لکه هر سړی وایي چې یا اینګر او یا دا، تاسو خو ډېرې خبرې وکړئ، خو زما اولنۍ خبره دا ده چې موږ مطلب دا دی په ټول آل پاکستان کې په اوورال باندې به موږ خپل ګروپ جوړو. په هره ضلع، په هر تحصیل او په هر ډسټرکټ کې به خپل سړی زموږ سره میلاویږي. درېیمه خبره ما دا کوله چې د سیاست خبرې له به راشو، هر سړی موږ په سیاست کې کار نه، موږ ولې سیاست نه کوو؟ موږ چې په بل پسې یا ټوپۍ ګرځو یا پسې لوټه ګرځو، نو ولې موږ چې په خپله یو ورور عزیز پسې وګرځو؟ بالکل پکار دی. موږ کس چې څوک خواهشمند و په خپل علاقه کې ښه سیاست ته ودرېږئ، که ایم این اے سیټ ته یي، که ایم پي اے سیټ ته یي، که کونسلر چې څومره د چا وس راځي اوسه دې ودرېږي او ټول به اوسه دغه کېږي. که هغه نه یي د یو پارټۍ په لحاظ یو کلي علاقه کې څوک چا له وټ ورکوي، نو هغه به اوسه زموږ خیل مخکې نه اګریمنټ کوي چې او زه بدله د خپلې ورورۍ تاله در کوم، خو زما په کلاس 4 کې، په نوکرو کې، په نورو دغو کې به زما له څو پرسنټه راکوي، زما به څه کمه کوټه وي. یقینا خبره وره که نه. درېیمه خبره زه چې دا کومه چې موږ هر قسم په ورورۍ کې، په کور کې پلار او زوی هم خفه دی، دوه ورونه هم خفه دي، هغه به موږ په خپل ځای مطلب چې څومره پرې حل کېدي نو په خپله به هم حل کوو، بل ته به هم وایو. خو د بار سړي ته به مطلب دا دی موږ ټول په یو پیج ودرېږو، چې هغه موږ ته دا نه وایي چې یاره دوی مطلب خپل منځ کې وران دي او هغه زموږ د وراني نه هغه ته څه پیدا حاصله شي. څلورمه خبره مې دا کوله دي یوې چاندې له راځم، هسې ستاسو د چاندې په حیثیت باندې په دې کې زموږ داسې ورونه دي چې د ماښام د هغوی که د رزق درک نشته، نو هغه به په دغه باندې په چانده باندې تاسو نه مجبوره کوئ. ځکه به یې نه مجبوره کوئ چې هغه مطلب ماښام له دال کیلو دال نشي راوړلی، ماښام له تروړه نشي راوړلی او بچي سړی ډوډۍ او د ګاونډیانو نه راوړي خوري، نو د هغه به څه وس راځي؟ د هغه به د لاس او د خپو د خدمت وس راځي، خو د پیسو به نه. زموږ سره ښه مالداره خلک هم شته، اورسیز هم سره شته دی، یا د بار سعودي عرب کې زموږ ډېر خلک دی، لږ نه دی، د چا به ورور وي، د چا به زوی وي، د چا به د تره زوی، د چا چې څومره پرې خپل وس راته نو هغه د خپل وس ادا کوي. څلورمې خبرې لږ زه د خپل ځان خبره درته کوم، د چا په دغه څه نه کوم. زه په ملکان درګۍ کې اوسېږم او که په پردي کنډر کې اوسېږم، خو الحمدلله غیرت مې زیات دی.
په ثابته ملکنډ د ډیویژن یوازې د ملکنډ نه د ضلعې خبره ته کوم نه ته د باجوړ خبره کوم پوره د ډیویژن او دویمه خبره ته پوره د آل پاکستان کوم چې زموږ نیټورک په ټول پاکستان کې خور دی که هغه پنجابی یو که هغه سیندی نو زموږ د میډیا د صحافیانو ورونه دي مطلب دا دی چې چاته کم قسم کومه ضلع کې په کومه علاقه کې څه مسله وه نو زما سره په پرسنل واتساپ باندې لیږ رابطه کوئ ګروپونه زه معذرت سره دا وایم چې زه اکثر ګورئ ګروپ نه ګورم ځکه چې مطلب موږ د میډیا د دنیا ګروپونه ډېر څه لکه د خپلو ګروپونو نه هم نه روزګاره بیا سړی ستړی نو چې ډېره اهم خبره وه څه مسله وه نو ما ته په پرسنل واتساپ باندې لږ میسج کوئ یا یو کال لره کوئ چې یاره مطلب ته واتساپ چیک کړه زمونږ دا مسله ده نو زما د وس مطابق چې زما څه قسم خدمت راته که دلته باجوړ کې څه د سرکار مسله راتله د ډي سي وه د ډي پي او وه د کرنیره پورې الحمدلله نو د خپل وس مطابق منډه ترړه به وهو یوازې د باجوړ نه دغه شانتي په ملکنډ کې پوره ډیویژن کې که دیر دی چترال دی ګلګیت دی سوات دی په هر ځای کې نو د خپل وس مطابق د هر قسمه خدمت ته زه تیار یم جزاک الله